ښه ملګرو دې سایټ کې به تاسو ته دا ویډیو ښکاري دا به مونږ څنګه جوړو. نو ځو د موبایل سکرین طرف ته او تاسو سره طریقه وښیم. ښه ملګرو اوس دا مونږ راغلو د موبایل سکرین طرف ته. تاسو ته دا ویډیو ښیم دا ډېره په اسانه جوړیږي. دې کې هیڅ کړاو نشته، ډېر اسان اپلیکیشن دی ان شارټ. ټیک شو. دا به تاسو د پلی سټور نه راډاونلوډ کړئ. پلی سټور کې دا میلاویږي ښه په اسانه طریقه. دا به تاسو لاړ شئ هلته به پلی سټور کې سرچ کړئ ان شارټ. دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. دا الریډي ما ډاونلوډ کړی دی. دا به زه اوپن کړم. دا ما اوپن کو. اوس په ویډیو باندې کلیک والم، بیا به په نیو باندې کلیک والم. دلته به تاسو په فوټو باندې هم ویډیو جوړولی شئ، په ویډیو باندې هم جوړولی شئ. زه په ویډیو لیکم، تاسو ته به دې طریقه هم ښیم. نو دا ویډیو ما سلیکټ کړه، ویډیو مې سلیکټ کړه. دا زما سره راغلی د لیکلو بیکګراوند. صحیح ده. اوس دا واټرمارک ختمول غواړئ د ان شارټ، نو دا به تاسو په دغې ضرب باندې نشان والئ، یو 3-4 سیکنډه وقفه به راځي او دا واټرمارک به دې ختم شي. زه خو ځکه نه علم دلته بیا د ویډیو کې ټایم خرابېږي. اوس به زه لیکل څنګه کوم؟ نو لیکل تاسو دلته ډایرکټ هم کولی شئ. اردو ته به خپل دغه واړوئ، تاسو چې څه لیکئ هغه تاسو په دې باندې لیکلی شئ. خو ما الریډي ما ځان څه کاپي کړي دي. زه خپل ځان لم دا ویډیو اوس جوړوم او تاسو ته یې هم ښیم. ما په کوم ځای کې کاپي کړي ځو هغې اپلیکیشن طرف ته. نو دلته به راشئ، دا اپلیکیشن تاسو ځان له د پلی سټور نه راډاونلوډ کولی شئ. په دې کې تاسو هر قسم لیکل کولی شئ او بیا هغه ځان له د هغه ځای نه را کاپي کوئ او هلته پیسټ کوئ. اوس دلته دا ما اوپن کو. دا چې ما اوپن کو دلته دا زما سره دا لیکل پراته دي. دا به زه د دې ځای نه کاپي کوم. دلته ما لیکلي دي. دا به زه د دې ځای نه کاپي کوم، بیا هلته پیسټ کوم. یو فقره به وړم. دا دې فقره باندې به زه اوس د فنګر په مدد سره چې کوم دی دا ما دا لیکل کاپي کړه. ټیک شو. دا به اوس زه هلته څنګه وړم تاسو ته اوس طریقه ښیم. په دې کاپي به نشان کلیک والئ. کاپي هم کړه. اوس راځو ان شارټ طرف ته. ان شارټ ته رالو. دلته به تاسو دا پیسټ کړئ. صحیح ده. دلته دا ما پیسټ کړو. دلته د دې کلر هم تاسو بدلولی شئ. دلته ما د بیکګراوند کلر چې کوم دی دا ما بلیک کړی دی. که تاسو غواړئ چې داسې ویډیو به مونږ څنګه جوړو او داسې مونږ دې باندې بلیک افیکټ څنګه چړاوو، نو دا دې طریقه به درته هم زه وښیم. کمنټس کې بیا ووایئ. نو دا اوس ما وکړو. اوس د دې لیکلو زه تاسو ته طریقه ښیم چې دا لیکل څنګه دا به دې بلر به نشان والی. اوس دا ګورئ. صحیح ده. ګورئ ورته. زما خو پکې زه په دې باندې اکثر کومه. تاسو اوس ګورئ. ټیک شو. دا صحیح شوی. دا به ښه په ګوره دا داسې کوي. دا به زر زر کېږي. داسې کوي. ګورئ. صحیح ده. دا به زه دلته اوکې کړم. اوکې مې کړو. اوس دا ما دلته اوکې کړو. اوس دا ما دلته به زه دا پلی کوم. دلته به زه د دې دا ساوند چې کوم دی دا خط دا به څنګه ختمېږي د دې طریقه راته هم ښیم. تاسو بیا بل ساوند هم ورچولی شئ. دا اوس تاسو کتی شئ. دا ویډیو ما ټیک ټاک نه ډاونلوډ کړي د ځان نه. تاسو هم د ټیک ټاک نه داسې ویډیوګانې ځان نه ډاونلوډ کولی شئ. اوس په دلته بل نور لیکل مونږ کوو. صحیح ده. دا ما اوکې کړو. زما سره یو فقره راغله. زه به دلته بیا په ټیکس باندې کلیک والم او بیا به لاړ شم دې خپل بوکس طرف ته. دلته به بیا دا بله فقره دا به زه ځان سره را کاپي کړم. ټیک شو. دا ما کاپي کړو. اوس ځو ان شارټ طرف ته. دلته بیا زه کلیک والم په پیسټ باندې. دا به دلته زه بیا پیسټ کړم. دا به زه داسې د 2 ګوتو په مدد سره داسې وړوکی کړم. صحیح ده. اوس تاسو ته ما نوره طریقه وښوه. دا تاسو چې کوم دی په دې کې تاسو کلرونه هم بدلولی شئ د دې فقرې. ګوره چې څنګه تاسو یې ښایسته تاسو ته راځي. تاسې په خپل مقدار. زه خو دلته وایټ استعمالوم. دا ما اوکې کړو. اوس دا زما سره بله فقره هم تیاره شوه. صحیح ده. دې فقرې له به دلته تاسو دونه ټایم ورکوئ چې دا تاسو بیا دغلته پړاوالی شئ. ګوره. صحیح ده. دلته به اوس مونږ بله فقره اوس لیکو. بله فقرې له به مونږ لاړ شو بیا هغې بوکس طرف ته.
دلته به زه دا بله فقره کاپي کړم. کاپي شوه. دا به دلته کاپي شي، دلته به پیسټ. ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو د اخره پورې وګورئ. دا دلته زه اوکې کړم. اوس به ځم بلې فقرې پسې. دلته په ټیکس باندې کلیک والي، دلته به راشو بوکس طرف ته. دا څلورمه فقره ما باندې کاپي کړه او دلته به زه پیسټ کړم. صحیح ده. دا مې اوکې کو. اوس راځو اخرنۍ فقرې ته. دا اوس چې کوم دی موږ په دې فقره باندې کلیک اخلو، دلته ځو بوکس طرف ته. ښه ملګرو موږ اخرنۍ فقره راوړه، دا هم دلته پیسټ کړه. دا به دلته د دوو ګوتو په مدد سره داسې کو چې یاره دا موږ پړاوالی شو. صحیح شو. دا به دلته اوکې کو. اوس دا زموږ سره تیار شو. دا ویډیو زموږ سره تیاره شوه. صحیح ده. دا اوس تاسو ته زه پلی کوم. په دې طریقه به دا ویډیو تاسو سره راځي. اوس په دې باندې تاسو خپل ساوند باندې ویلی شئ ده او یو میوزیک بیکګراوند ورسره هم ور اچولی شئ. دلته به دې ځای کې نه موږ دا سیو کړو. دلته په انشاټ کې هم تاسو ویلی شئ. دلته به دې میوزیک باندې به کلیک والی او دلته دا ریکارډر باندې کلیک والی. دلته هم تاسو کولی شئ، خو زه پې دلته نه کوم. زه به دا دلته په کیپ کټ کې کوم. هلته بیا اواز برابر راځي. زو دا ویډیو زه سیو کوم. ښه ملګرو دا ویډیو دلته زموږ سره سیو شو. اوس زو کیپ کټ طرف ته او تاسو ته هلته په دې باندې اواز چې کوم دی تاسو پې اواز څنګه خپل لګوئ د دې طریقه راته ښیم. زو د کیپ کټ طرف ته. دا دلته کیپ کټ په تاسو ځان سره د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ او هغه به اوپن کړئ. ټیک ده. اوس دلته په نیو پروجیکټ په کلیک والی کلیک واغستو نو دا ویډیو به تاسو سلیکټ کړئ کومه چې تاسو په انشاټ کې جوړه کړئ. دا به دلته راشي. دلته به دا تاسو ایډ کړئ. بیا به دلته د دې نه د دې کیپ کټ چې کوم واټر مارک دی دا به دلته کلیک په دې والی دا به ډیلیټ کړئ. صحیح ده. اوس دلته به موږ په دې باندې خپل اواز څنګه کوو یا چې کوم دی میوزیک بیکګراوند. نو دلته په آډیو کلیک والو. دلته تاسو په دې باندې دریم نمبر باندې چې کلیک والی نو دا به ستاسو ګیلرۍ ته ځي. هغه ځای نه به تاسو کوم بیکګراوند ساوند ور اچوئ یا به تاسو ور اچولی شئ. اوس دلته په آډیو ریکارډر باندې کلیک ما واغستو. دلته ما په دې باندې پلی کړو. زه تاسو ته اوس ښیم. ښه ملګرو دا ویډیو اوس تیاره شوه. دا تاسو دلته سیو کولی هم شئ. اوس دا آواز به مونږ څنګه خپل دغه کوو. دا آواز تاسو واورئ. جنت کتنا دور ہے حضرت محمد صلی الله علیه و آله دا به اوس تاسو دا آواز څنګه ښایسته کوئ. دا به دلته تاسو په دې کم تاسو ریکارډینګ کړی په هغې به کلیک والی. دلته دا وایس افیکټ په تاسو ته ښکاري. په دې به کلیک والی. په دې چې کلیک واغستو دلته به راشئ تاسو 1 2 3 4 5 په 5 نمبر به کلیک والی. صحیح شو. اوس به دا تاسو دلته په خپل مقدار سره برابر کړئ. پوچھا گیا جنت کتنا دور ہے. پوچھا گیا جنت کتنا دور ہے حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. صحیح ده. اوس دلته تاسو دا ځان سره سیو کړئ. په دې به کلیک والی. دا ویډیو به سیو شي. دا زموږ ویډیو وه. که ویډیو هم خوښه شوي نو چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ. داسې ویډیوګانې به ته د ایډیټینګ زه دې چینل ته راوړم چې بیا تاسو ته راځي او په دې چینل کې به تاسو دا طریقې زده کوئ. شکریه.